बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन जमूंगा द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्लास हवाले से बे क्लास थी। जब खपल तारुफ हुकम जमानुम खान राज़िक पे जमा क्वालिफिकेशन चिकम दिन हगा BS बैंकिंग एंड फाइनेंस थी। प्रोफेशनल ज बैचलर इन एजुकेशन है और एक्सपीरियंस जमा तकरीबन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की और दवाशान ऑफलाइन और ऑनलाइन चिकम दिन जमा एक्सपीरियंस तकरीबन अतकाल है। ठीक शो दागे न फर्स्ट चिकम दिन हम खपल क्लास बाकायदा आगाज को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अकाउंटिंग उससे कभी अवल फर्स्ट ऑफ ऑल द अकाउंटिंग तारीफ जके ची अकाउंटिंग हुई सता द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the financial transaction and then go to make the financial statements is called accounting. The art de yo fun de the financial transaction the record kawolo bia the aghe the classify kawolo the zal la account jodolo bia the aghe na trial balance jodol yani matlab summarize kawol aw bia دا هغه نفس چې کوم دی فاینانشل سټیټمنټس چې کوم دی نو جوړول اوس دا موږ یو چې کوم دی نو ډیسکس کوو چې واټ از ریکارډینګ څه ته وایي، کلاسیفاینګ څه ته وایي، سمرایزینګ څه ته وایي او دا فاینانشل سټیټمنټس چې کوم دی نو دا څه ته وایي دې ته ګورئ. ریکارډینګ اینڈ کلاسیفاینګ. ریکارډینګ مطلب دا دی چې کله موږ سره په زموږ په بزنس کې یو انټری کیږي نو هغه موږ په یو بک کې ریکارډ کوو، د هغې صرف موږ ریکارډینګ کوو او چې هغه بک ته چې کوم دی نو هغې ته وایي جرنل بک او هغه انټری د چې کوم دی نو هغې ته وایي جرنل انټری. ټیک شو. دغه شان کلاسیفاینګ چې کوم دی نو بیا مونږ چې کله مونږ جرنل انټری وکړو، جرنل اکاونټ مونږ جوړ کړو نو بیا هر یو اکاونټ ته چې کوم دی نو مونږ یو بیل اکاونټ جوړ کړو، هر یو انټری له مونږ یو خپل اکاونټ جوړ کړو، هغې ته چې کوم دی نو مونږ وایو لیجر. دا مونږ تاسو ته بیا په فیسټري کې چې کوم دی نو دا به تاسو ته ډېر واضحه الفاظو سره بیا او تاسو به ووینئ ځکه چې دا تیورټیکل سیز دی، په دې کې به لږ تاسو وایي چې یاره دا ریکارډینګ به مونږ څه کوو، دا جرنل څه ته وایي او دا لیجر څه ته وایي. د هغې نه پس به بیا مونږ چې کوم دی نو تاسو به زه ډایرکټ په هغې کې کار درته کوم، په هسټري کې، په کویک بک کې او په ټیلي کې تاسو به بیا په هغې باندې انشاءالله پوه شئ. ټیک شو. کلاسیفاینګ څنګه چې ما تاسو ته ویل چې سپریټ اکاونټ چې کوم دی د هر یو جرنل انټري دپاره جوړول دي. بیا دغه شان سمرایزینګ څه ته وایي. سمرایزینګ مینس ټرایل بیلنس. ټرایل بیلنس کې چې موږ څومره بیلنسز راځي، زموږ څومره کریډټ دي، زموږ څومره ډیبټ دي، دا موږ په یو ډیبټ او کریډټ موږ یو بل سره کمپیر کو او د دې اخیری اینڈ بیلنس چې کوم دی نو هغه موږ سره یو شان راځي. د هغې نه پس چې کوم دی انکم سټیټمنټ دی، د نوم دی ظاهر دی چې یاره انکم سټیټمنټ وایي څه ته. ان هغه سټیټمنټ چې هغه موږ ته د خپل زموږ د بزنس د انکم حوالې سره چې کوم دی انفارمیشن راکوي دی، هغې ته انکم سټیټمنټ وایي. بیلنس شیټ چې کوم دی، بیلنس شیټ چې کوم دی دا هم زموږ سره یو اکاونټینګ یو بک دی چې په هغې کې زموږ ایسټس او لایبیلیټیز چې کوم دی نو هغه موږ یو بل سره کمپیر کوو او موږ ته په دې کې دا انفارمیشن میلاویږي چې یاره زموږ باندې زموږ ایسټس څومره دي او په موږ باندې چې کوم دی نو لایبیلیټیز څومره دي. ورپسې د دریم نمبر چې کوم دی کیش فلو سټیټمنټس. کیش فلو سټیټمنټس چې کوم دی نو زموږ بزنس ته څومره کیش ان فلو راځي او کیش آوټ فلو دي ته چې کوم دی نو کیش فلو سټیټمنټس وي، یعنې د کیش حوالې سره چې څومره انفارمیشن دی هغه موږ په دې کیش فلو سټیټمنټس کې میلاویږي. ټیک شو. اوس ټایپس اف اکاونټس. یو بزنس چې کوم دی نو دې به څومره ټایپس اف اکاونټس چې کوم دی نو مینټین کوي په خپل بزنس کې یو انټرپرینور نو د هغې نه بس دا تیورټیکل اکاونټینګ دی. مخکې چې کوم دی مونږ دا صرف تاسو زه بیسکس دا وکوم، د هغې نه پس به بیا مونږ ځو او پریکټیکل اکاونټینګ ته به ځو، کوم چې زموږ کمپیوټرایز اکاونټینګ دی هغې کې به بیا مونږ خپل کار شروع کړو. دا صرف هغه بیسکس دي، زه ستاسو بیس جوړوم چې تاسو بیس جوړ شي چېرې د اکاونټینګ د تاسو لږ غونډه کې چې کوم دی نو سوشل شي او بیا په سافټویر باندې په اسانه باندې کار کولی شي. ټیک شو. ټایپس اف اکاونټس. هر یو بزنس که تاسو وګورئ نو هغې کې به دا 5 ټایپس اف اکاونټس مینټین کېږي. ګوره کیپټل دی، ایکسپنس دی، انکم دی، لایبیلیټي ده او ایسټس دی. دا 5 ټایپس اف اکاونټس چې کوم دی دا په هر بزنس کې استعمالیږي. د هغې نه پس چې کوم دی اوس د تاسو ته یو ډیفاین کوم چې وټ از کیپټل. کیپټل چې کوم دی هغه اماونټ اف منی دا، هغه سیز چې هغه د بزنس اونر بزنس ته راوړي دی ته وایي کیپټل. ټیک شو. دغه شان ایکسپنسز دي، تاسو وګورئ هر یو بزنس چې کوم دی نو دا په ایکسپنسز روان دی، د به یوټیلیټیز ایکسپنسز وي، د به انکم ایکسپنسز مطلب د سیلریز ایکسپنسز وي، د به نور چې کوم دی د ټیکس ایکسپنسز به وي. هر یو سیز چې کوم دی نو دا د بزنس ټول اپریشن چې کوم دی نو دا په ایکسپنسز باندې روان دي. دغه شان انکم تاسو د نوم نه واضح ده چې هر انکم اپریټ کیږي، د دې به خاص او سول مقصد چې کوم دی نو هغه به انکم جنریټ کول وي. لایبیلیټي چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کله به تاسو قرض اخلي، کله به ته د چا نه قرض اخلي، خو
خو په د دې کې د لایبیلیټي مطلب دا دی چې را پتا باندې د چا صحیح د چا طالب سو مال قرض درکې یا تا چې کوم دی د چا سره قرض لین دین شوی دی هغه موږ په لایبیلیټي کې کنسیډر کوو. دغه شان هر بزنس وګوري په نقدوم چلیږي په قرضوم چلیږي او په کمباین په نقد او قرض دواړو باندې چې کوم دی نو هر بزنس چلیږي. کله به ته چاله قرض ورکې کله به تا نو سو قرض اخلي نو په دې سره بزنس اکټیویټیز چې کوم دی نو هغه رواني. اسټس زموږ څه شي دي هر هغه څه چې هغه زمونږه په دې بزنس کې اپریټ کیږي جنریټ کیږي زمونږ انوینټری زمونږه هر یو سیز هغه د یو معمولی سیز نه والا تر د یو غټ د ماشینری پورې چې کوم دی نو هغه زمونږه اسټس کې کنسیډر کیږي. دي کې بیا ډیفرنٹ ټایپس اف اسټس دي هغه مخکې وځه تاسو په هیسټری اکاونټینګ کې په کویک بک کې بیا زر ډیسکس کوم. دا کلاس په لږ زمونږه وګدیږي او دا غي نه پس په بیا زمونږ اپاینټمنټس 4 منټ کلاس وي هغه کې به یو ټاپک چې کوم دی موږ ډیټیل سره ډیسکس کوو. ټیک شو دا زمونږ تھیوریټیکل اکاونټینګ دی. اوس د دې چې کوم د موږ کوم 5 ټایپس اف اکاونټس وي د دې لپاره زمونږ سره کیپټل د کریډټ او ډیبټ رولز دي. چیرې په دې کې کوم سره انکریز راځي نو دا به کریډټ کیږي ډیکریز راځي نو دا به سکیږي. مطلب کریډټ او ډیبټ رولز څه وي نو کله هم چې زموږ سره په کیپټل کې یعنی دا کم پایو ټایپس اف اکاونټس چې موږ کوم وي چې کوم هر بزنس کې اپریټ کیږي کله دې کې موږ سره انکریز راځي نو دې با کریډټ کیږي کیپټل با کریډټ کیږي او چې کله به ډیکریز راځي نو دا به موږ سره ډیبټ کیږي. دغه شان لایبیلیټي چې کوم دی نو دا زموږ سره په دې کې انکریز راځي نو به کریډټ کیږي او چې کوم ډیکریز په کې راځي نو هغه به ډیبټ کیږي. دغه شان انکم چې کوم دی نو هغه به زموږ سره چې په کې انکریز راځي نو به کریډټ کیږي چې ډیکریز په کې راځي هغه به ډیبټ کیږي. دغه شان اسټس دي چې کوم په دې کې زموږ سره انکریز راځي نو هغه به ډیبټ کیږي او چې ډیکریز په کې راځي نو هغه به کریډټ کیږي. دغه شان زموږ ایکسپنسز چې کوم دي په دې کې موږ سره انکریز راځي نو هغه به موږ په ډیبټ کې کنسیډر کو او که ډیکریز راځي نو هغه موږ په کریډټ کې. نو تاسو ګورئ دا 3 ټایپس اف انټریز دي دا د دې بالکل د دې 2 ټایپس چې کوم دي د اسټس او ایکسپنسز د دې بالکل اپوزټ دا کیپټل لایبیلیټي او انکم د دې اسټ او د ایکسپنسز د دې د انټری چې کوم دی نو د دې کریډټ د دې ډیبټ یعنی د دې انکریز د دې درو وړو کې چې کله انکریز راځي نو دا کریډټ کیږي او په دې دواړو کې چې انکریز راځي نو دا ډیبټ کیږي. دغه شان په دې درې وړو کې چې کله ډیکریز راځي د دې غشي مطلب هم دا دی چې انکریز او ډیکریز کنه کله په دې کې ډیکریز راځي نو دا موږ سره ډیبټ کیږي او چې کله په دې دواړو کې په اسټس او په ایکسپنسز کې موږ سره ډیکریز راځي نو دا به موږ سره کریډټ کیږي. ټیک شو مخکې زو سکوپ اکاونټینګ څه دی تاسو ګورئ په هر بزنس کې چې کوم دی نو د اکاونټینګ یو خاص سکوپ دی د هغه یو خپل امپورټنس دی چې هغه ورلد چې کوم دی نو ایکسپټډ دی په هر بزنس کې هغه کو یو سرویس بزنس وی کا هغه یو مینوفیکچرینګ بزنس وی کا هغه هر ټایپ اف ډسټریبیوشن بزنس وی هر ټایپ اف بزنس چې کوم دی نو دا موږ سره د کې د اکاونټینګ ډیر غټ سکوپ دی ځکه چې اکاونټینګ په یو سکوپ په یو بزنس کې نه د اغه د جنریټ کولو هیڅ فائدہ بیا چې کوم دی نو موږ ته نه لګي ځکه چې د اغه موږ ته د پروفټ او د لاس بیا پته نه لګي د اغه د انوینټری مینجمنت پته نه لګي د مال د ان اوټ پته موږ ته نه لګي دا ټول سيزونه چې کوم دی نو د اکاونټینګ ډیر غټ اهمیت ته په دې بزنس کې. ټیک شو انټروډکشن ټو کمپیوټرایز اکاونټینګ اوس خپل ټاپک راځو چې کمپیوټرایز اکاونټینګ څه دی. دا ټول بزنس اکټیویټي کوم چې ریکارډینګ دی سټورینګ دی انالایزینګ دی فاینانشل ټرانزیکشنز دی دا چې کله موږ په کمپیوټر باندې کو او په یو خاص او سپیسیفیک سافټویر باندې کو نو دې ته موږ بیا کمپیوټرایز اکاونټینګ وایو. ټیک شو د دې ایڈوانټیجز دي د دې کمپیوټرایز اکاونټینګ ایڈوانټیجز دي اکوریسی دا بالکل اکوریټ وي دي چې کوم دې څه غلطي ناراضي ځکه کله موږ چې مینوال اکاونټینګ کو موږ په ګوتو باندې یا په بالپن په پیج په قلم باندې موږ کله ټرانزیکشن کوو نو پای کې موږ غلطي گنجائش کې دي شي خدا یو داسې سافټویرز دي چې په دې کې موږ چې کوم انټری موږ پای کې د غلطي چې کوم دي گنجائش نه وي. دا شان ډیټا ایکسس دی دا موږ هر ټایم ډیټا ایکسس کولی شو دا موږ سرچ کولی شو که یو بک کې چې کوم نه موږ یو انټریو کو کتا سو ګوري اکثر یو کسٹمر راشي هر ته زما کاتو ګوره نو بیا موږ کتابونو کې هغه پاڼ یړو وړو دا هغه ته چې کوم دی نو ځان رسو هغه خپل کاتر وباسو نو دا یو داسې اکاونټینګ سافټویر دی چې په دې کې بس په یو کلیک سره چې کوم دی ستا کسٹمر ستا چې کوم دی ستا چې کوم کسٹمر دی او ستا چې کوم تا ته مال سپلای کوي هغه ټول چې کوم دی نو تا ته په یو کلیک باندې تا ته ملاويږي. ریلایبیلیټي دا په بل اهمیت چې کوم دی هغه ایڈوانټیجز چې کوم دی ریلایبیلیټي دا ډېر ریلایبل سافټویرز دي سکیلیبل دي
یعنی مطلب دی ته د خپل بزنس سکیل هم خی چې وایي ستا بزنس چې کوم دی نو په کوم سچویشن کې دی، په آیا په پروفیټ کې دی که لاس کې دی، سپیډ اپ دی. یعنی دی ته یو انټری چې کوم دی د مخ سره د هر یو سیس په باره کې سپیډ اپ انفارمیشن او د کمپیوټرایز اکاونټینګ خصوصیت هم دا دی او د دې مطلب هم دا دی چې یاره تا ته چې کوم ستا د ټایم چې کوم دی دا بچت شي او تا ته ستا په بزنس کې چې کوم دی نو ډیولپمنٹ راشي. ایڈوانټیجز ها د دې یوز کولو نور ایڈوانټیجز چې کوم دي نو هغه هم دي سکیورټي دا چې کوم دي سکیور هم وي، دا تاسو چې کوم دي دلته یو خاص کوډ ورکولی شي دا بل څوک اکسس کولی نشي. دغه شان کستا که یو مینوال اکاونټینګ وګوري کته یو بزنس مین یو ستا یو رجسټر دی نو هغه ته لازم یو ځای کې لاک کې هغه به باندې که هغه تا چرته کوم دی نو هغه لاک نکو هغه ته چې کوم دی هر سړی اکسس کولی شي او ستا هغه سکیورټي چې کوم دی نو پای کې نه مینټین کیږي. دغه شان دا کاست افیکټیو دی ځکه چې ته به څومره کاغذونه او پیپرز او د دې هر سیز نه چې کوم دی نو ته بچ کېږي په یو معمولي سافټویر باندې او چې په هغې باندې چې کوم دی نو ته بیا په کاست افیکټیو طریقې سره چې کوم دی نو ته کار کولی شي. دغه شان ویجوال دی دا موږ هر ټایم چې کوم دی نو ویجوال کولی شو، هر ټایم چې کوم دی نو د هغې نه موږ انفارمیشن اخیستی شو. ټیک شو، په دې کې به موږ کم کم سافټویر وایو او کم کم چې زموږ په ورلډ وایډ کې کوم اکاونټینګ سافټویر یوز کیږي نو په هغې کې په 1 نمبر PH3 ده چې د امریکن سافټویر دی، پرش بک دی، سیک 50 کلاوډز دا سیک 50 کلاوډز او دا PH3 چې کوم دی نو دا یو سیز دی. فریز ایجنټ دی، پری ایجنټ، زوهو بکس دی، زیرو دی، سیک انټیکټ دی، کویک بک انټرپرایز دی، برایټ پرل دی. اوس دا په هر ملک باندې ډیپند کوي چې هغې په کم ملک کې چې کوم دی نو اوسیږي او کم یو سافټویر بیا استعمالوي. نو دې کې دا PH3 زموږ چې کوم سافټویر دی نو هغه PH3 دا، کویک بک دی او ټیلی دی. نو د هغې حوالې سره به تاسو ته ووایم چې PH3 چې کوم دی دا امریکن سافټویر دی، کویک بک چې کوم دی نو دا کینیډین سافټویر دی او ټیلی چې کوم دی نو دا انډین سافټویر دی. او دا بالکل په زموږ په پاکستان کې او زموږ چې کوم دی په میډل ایسټ کې او په امریکا کې او په کینیډا کې او د هغې سره چې کوم دی نور ریلیونټ ملکونه دي په هغې کې دا سافټویر چې کوم دی نو ډېر په ترقۍ سره او په ډېر صحیح طریقې سره چې کوم دی نو استعمالېږي. اوس PH3 څه شی دی؟ دا یو PH3 یو داسې اکاونټینګ سافټویر دی چې په دې باندې موږ خپل بزنس اکټیویټیز د هغه که ټرانزیکشن دي، که هغه زموږ ریسیویبلز دي، که هغه زموږ سیل دی، زموږ انوینټري ده، زموږ انوایسز دي، زموږ سټیټمنټس چې کوم دي نو هغه په دې باندې موږ ټول په صحیح طریقې سره چې کوم دی نو موږ هغه په مینټین کولی شو. ټیک شو، هسټري د دې بیا دا تاسو وکتلی شئ، هسټري چې کوم دی نو هغه کتلی شئ. PH3 کار څنګه کوي موږ به انسټال کو، بیا به کې کمپنی کریټ کو. هغه به تاسو ته پریکټیکل د دې کلاس نه پس انشاءالله بیا کوم د هغې پورې سبا به انشاءالله موږ په دې باندې ډایرکټ کلاس اخلو، پریکټیکل کلاس به موږ اخلو. PH3 کې به موږ کار کو. نو که څوک انټرسټډ یې او PH3 اکاونټینګ ځان له ډاونلوډ کړي په ګوګل به میلاویږي. دغه شان که تاسو اکاونټینګ سافټویر هاوس ته ووایئ نو هغوی به هم تاسو له د یوز دپاره چې کوم دی نو PH3 اکاونټینګ په USB کې واچوئ او هغه ځان سره انسټال کړي. سبا به انشاءالله په پښتو لینګویج کې زه تاسو ته د PH3 کې د کمپني د کریټ کولو او په هغې باندې د کار کولو چې کوم دی نو طریقه بیا زه ښیم. انشاءالله سبا به په دې باندې پریکټیکل کلاس اخلو. جزاک